دا عجیب خلک دی بازي. اول ورځ شیخ ادریس صاحب چرته هوټل ته تللی او کس په ایکشن اغستی دی وایي دا وګوره خوراک کوي. نو څه وکړي؟ لکه زموږ دا بعضې خلک یې که نه موږ ته وایي مولیان حلوا خوري. حلوا څه شی خوري؟ ځناور له ورکول پکار دي که انسان له؟ که انسان له خو بیا مولا انسان نه دی ولې. ټیک شو. هغه یو کس ماته یو دغه راولېږه پوسټ په شیخ ادریس صاحب پسې یو غیر مقلد ویکټوري ورکړی وابي وایي امین الله بشاوري چې دی ما ته په دې باندې نږدې دی چې هغه ما چېرته په غټ ګاډي کې ونه لیدو او شیخ ادریس صاحب همیشه په غټ ګاډي کې ګرځي. ما وایي که بزرګي دا وي چې په غټ ګاډي کې مه ګرځه نو بیا د ټولو نه ښه دا ده چې موږ د پېښور مزدور له لاسونه ښکلو ځکه په سیکل باندې ګرځي. دا د بزرګۍ دپاره دا تعین چا راوستی دی چې د چا څخه ګاډی دی هغه بزرګ نه دی او د چا څخه ګاډی نشته هغه بزرګ دی، د چا څخه ګاډی دی هغه اوچتې درجې والا نه دی. تاسو یاد ساتئ د نبي علیه السلام په کور کې به 2 میاشتې شوله نه چلېده، لوګی به نه خوتو. خو د ټولو نه بهترینه سورلي ته به په عربو کې ونه ښیې چې د نبي علیه السلام نه بهترینه سورلي د چا څه وه، بلکې نبي علیه السلام فرمایي مال اول په سورلۍ باندې خرج کړه. د بزرګۍ او د دیندارۍ د سورلۍ ګاډي سه هېڅ تعلق نشته یا د خوراک سه. پوه شئ؟ بیا خو د ټولو نه لوی بزرګان هغه دي چې د چا په کور کې د سر نه د سالن درک نه لګي د پیاز څه ډوډۍ خوري. بیا لاړ چې د هغوی لاس ښکلوه تندي ښکلوه. دا قوم داسې جوړ شوی دی، د دې قوم مزاج داسې جوړ شوی دی چې شریعت ته برابر نه دی. که بزرګي په شلېدلي لباس کې نو بیا ووایه عمر د نبي علیه صلات وسلام نه زیات درجې والا دی. وجه د پیغمبر په لباس کې پیوندونه دومره نه څومره چې د عمر په لباس کې پیوندونه. یاد ساته، ذهن ته دا خبره واچوه چې بعضې اشیا تا د ځانه په خپل ذهن کې جوړ کړي او د دې دا تصور ستا په ذهن کې دی چې بس غټ دا دی په سیکل باندې ځي، په سیکل باندې تله شي دي دا بزرګي نه ده، سورلي ده. د پیغمبر علیه السلام سره ټولو نه ښه سورلي و. دې زمانه کې د چا څه ښه ګاډی دی تا ته دا تعین چا درکړلی، تا ته دا اختیار چا درکړلی چې ته راپاسې چې دا بزرګ دی او دا بزرګ نه دی. پوه شئ؟ دا د الله عطا ده چې یو طرف ته د دین خدمت کې او دویم طرف ته ستا سره مدد دومره وي، بل طرف ته تا ته الله سهولیات دومره درکړي چې ستا ټینشن دی. او دا په کار هم داسې ده، دا هر چا د خپلې مینې یو تعین دی. مثال په طور باندې یو سړی ما بوځي او په خپل هوټل افتدا په ما کې او په ما باندې ښه خوراک وکړي او یو بل کس دی هغه ډم راولي، دوی په دې ډم اعتراض نه کوي خو په دې ښه سړي باندې کوي چې علي مې راوستی دی په هغه باندې ښه خوراک وکړو، هغه ته ښه سپورټ ورکړو، هغه ته ښه ګاډی ورکړه، دوی په ده باندې اعتراض کوي چې دا کوم د دین دپاره لګیا دی. همدا وجه ده چې اسلام په دې بنیاد باندې موږ ښکته راواچو که نه چې موږ په ذهن کې یو تصور جوړ کړلی چې اسلام دا دی، هغه کوم اصلي اسلام دی هغه زموږ نه لرې پاتې دی. چې کوم اصلي صحیح اسلام دی هغې له موږ دیکه ورکړله. عجیبه خلک دی، لکه علیم څه به ګاډی نه وي که نه، علیم څه به سپورټ نه وي، علیم به ښه خوراک نه کوي او ته به یې کوې. ما ته یو لطیفه په دې پسې رایاده شي. تاسو یاد ساتئ کله ناکله نه دی انسان ډېر زیات پریشانه کوي دا خلک، ډېر زیات ټینشن زموږ دا خلک سړي ته ورکوي. خو موږ ټینشن والا ګورې نه یو، موږ بل ته ټینشن ورکوو. ما دا خبره مخکې هم کړله، موږ ټینشن بل ته ورکوو بیا بېغمه اوږده کېږو. ازمرې نه دی، ازمرې دا د ځنګل باچا یې که نه، باچا سلامت اعلان وکړي د خپل ماتحتو به خیال ساتئ، ماتحت چې د چا نه لاندې. نو هغه شان زموږ د پښتنو په شان دې پکې یو شادو وه، هغې ویل زه ما ته اوچتوالی میلاو شو، یعنې ما ته جرأت میلاو شو. لکه نن زه به سوشل میډیا د دور خبره وکړم چې په دې پسې خلک وایي، ما ته خو پته نشته خو علیمانو پسې وایي کنځلې کېږي که نه.
نو اصل کې د دې لاړ شي او د خپل مسجد امام ته د مخامخ وایي چې په تا کې دا غلطي ده، یا یو زما مقتدي دی راشي زما ته د مخامخ وایي. دلته یو څه وخت مخکې ماته په دغه کې کنځلې کړې وي، ما بس ماته کنځلې راولېږلې، موږ دلته نږدې وو، ما هلکانو ته ویل ویې نیسئ. هلکان چې نیولې بیا یې په میسجونه کوي، ما خو ستاسو مسله وه تا هلکانو ته ویلي. دا بیا داسې وران خولي ښه دا صرف د میډیا بدماشانې موږ ته پته ده، مالوي نیسئ دلته یې راولئ. نو زمري اعلان وکړه د خپل ماتحتو به خیال ساتئ، شادو پکې دغه شانتې شی و، هغې ماتحتي له حکم میلاو شو، مشري میلاو شو، اوس به په کچو باندې لږ تپړې مپړې ورکو. راله سوی واغې یو زګین کې لوبه کوله، سوی ته یې دې خوا راشه. سوی چې کله راله ورته ویې ته څه کې؟ وایي لوبې کوم. وایي تا د باچا سلامت حکم نه دی اورېدلی؟ وایي اورېدلی مې دی. وایي هغې باچا سلامت حکم کړلی چې په کچو باندې به خیال ساتئ او که داسې غلط غونتې کې کار کوي که نه نو کله ناکله به ترې تپړم مپړم پورته کوئ. هغې ورته ویل ټیک ده. نو ویل تا پټکې ولې نه دی والی؟ سوی ورته وایي زما دا غوږونه خو داسې اوچت نیغ نیغ ولاړ دي، زه پټکې والی شم؟ اتاو شه څپېړه یې پورته کړه، سبا له به خیال کې. سوی ویل ټیک ده. سبا له بیا سوی لوبه کوي، شادو راله، شادو خو غټه ده مشره ده، اوس د ماتحتو خیال ساتي. سوی ته وایي دې خوا راشه. سوی چې راله ورته وایي څه وایي؟ ورته وایي تا بیا پټکې نه دی والی؟ ورته وایي ما خو ته پرون ویلي چې زه پټکې نه شم والی، ګورې په ما باندې هر قسمه کار کوه خو پټکې خو زه نه شم والی. بیا یې واله، په درېیمه ورځ یې بیا داسې واله. سوی تنګه شوه، راله باچا ته وایي زمري ته ستا حکم په سر سترګو باندې ما ته قبول دی، خو دا شادو ظلم کوي، یو کار زه نه شم کولی که نه، د هغې زور ماله ولې راکړې؟ ویل څه وایي؟ ویل وایي چې پټکې ووخه او زه پټکې نه شم والی، ځکه زما غوږونه نیغ نیغ ولاړ دي، په هغې پټکې چېرته والی کېږي؟ هغې ویل ټیک ده زه به شادو پویه کړم. شادو یې راوغوښته، اوس دا سویه تلله، داسې یو ونه ده د هغې شاته ورته پټه شوې ده، او زمری شادو ته هدایات ورکوي چې ګوره ته وال کوه، ته که ستا لاس خامخا خارښتېږي خو بانه ټیک ګوره، زه تاسو ته یم بانه ټیک ګورئ نو بیا اعتراض کوئ. سوی ورته اوس پټه شوې ده. شادو ورته وایي څه مطلب؟ وایي ته داسې کوه چې لکه دا سوی بازار ته ولېږي چې پیکوړې راوړي، چکني راوړي، سموسې راوړي، نو که یو قسم چکني راوړي، الو والا راوړي، ته ورته ټماټر والا دې ول نه راوړه، ټماټر والا راوړي، الو والا ول نه، سپېړه وله ورکړه. نو والو له به بانه هم جوړوي، دلته به ما ته اعتراضات هم نه راځي. اوس زمری شادو طریقه ښیي، سوی ورته د ونې شاته پټه شوې ده. په دې کې شادو ویل ټیک ده. سوی ته خو پاته هر څه ولګېده، وایې ورېدو. په سبا له باندې سوی لوبې کولې، شادو پاک قلار باندې راله، ورته یې دې خوا راشه. سوی چې راله داسې مذوبه مذوبه د جي حکم، وایي لاړ شه بازار نه پیکوړې سموسې چکني راوړه. هغې خو هر څه اورېدلي، بازار ته لاړو چې څه قسمه پیکوړې وې، څه قسمه سموسې وې، څه قسمه چکني وه، یو یې پرې نه ښوده، تمام یې راوړه. اوس دلته دا غریبه سوی چې دا هغې خو هر شیز راوړلی او د شادو لاس خارښتېږي، عادت یې دا دی. شادو چې څنګه وایي پیکوړی وخوړی، چکني راکړه، سوی ولې چکني ورکړه، هغه الو والا پیاز پکې و، ویل ما خو ټماټر والا په کار د سپېړې تاواله. سوی ورته وایي قهر مه کوه دا مې راوړله، ای مې وله ورکړه. چې کله اوس که وایي زما سموسې په کار وایي تا پیکوړې ولې راوړلي؟ هغه ورته ویل سموسې مې راوړلې، ای مې ورکړه. شادو سره بانه ختمه شوه، سپېړه تاو کړه، ته بیا پټکې نه دی والی؟ هغه شیانه زموږ پښتنو شروع کړل. لار ګوري که نه بل څه نشته، په بل چا اعتراض نشته، که په ډم باندې چا وکړو خوراکو هېڅ هم نشته، پوه شئ. او که چېرته په عالم باندې او که عالم څه ګاډی وشو بیا دوی ته اعتراض دی. بهرحال الله کریم جل جلاله فرمای کم سړی چې خرچ کوي، ساره ملائکه اعلان کوي اللهم اعطي منفقا خلفا، الله دی انسان ته د دې نه ښه ورکړه. خلف کم ته وایي؟ کم مال ته. فخلف من بعدهم خلف، یو خلف دی او یو خلفه دی. خلفه اهل چې د دې کار اهلي او خی، اول فخلفه رب ذکر کړل دی او بیا خلفون نه اهل ته وایي چې صحیح نه. نو ملائکه اعلان کوي الله دې کم بنده چې نن څومره خرچ وکړو د دې نه ورته ښه ورکړه، او چې کم سړی خرچ نه کوي ملائکه اعلان کوي
یو بل فرشته هغه اعلان کوي یا الله د دنه بند کا دیو جن راضی فزان کی درجه د اعطاف ده د خرج پیدا پوش قوم سبا د قوم تیر شوی داسي خار دی جوړ کړو د روډ په سړک په غاړه باندې جنتان ورته قران ویلي جنتان ایمین و شمال دو داسي باغونه چې خیو ګس طرف ته به د روډ نو او د سړي نه جوړ کړو چې پاغي کې درې دروازې وی و بروا افتدا کې به تیوبه په بر باندې راغستې دومره ډاکو د کلی د یمن نه د شام پوري دا حدود دی را بن کړي په دې کې دن دیو دا ونی میوه دومره نالی کړي وی چې وی زنانه به ټوکرې په سر کې خو د دې ته ورنو ته قران دا ذکر کړل دی دویشتمه سفاره دا غي دی ټوکرې به دنه د میوونه ډاک شو دومره به ترالوی دی د ټیم مطابق دا ول الله ورکړه کړي و چې الله ول مال ورکړي اور دین د سړي مو یو پکې بره دروازه و هغه به تاولو براغستی یو پکې غاړې ته ایو پکې پیاخ کې و چې بالکل به وبو کمې شي یا خوالا به کولا خو چې کله ورته د الله پیغمبر راغی وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون الله وی کلم چې موږ یو قوم ته یو نبی لېږل او ورته ویلي مالدار خلکو ته تاسو د خپل مال نه ورکئ قالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين من ته شرا دومره ډیر مال راکړې شوی اولاد راکړې شوی همیشه مالدار د اعتراض کړل الله قران کې وایي بهرحال قوم سبا د یمن او د شام پورې حدود دی راګیر کړي او چې کله د الله پیغمبرانو توهین وکړو په خپل مال غرر غرور وکړو الله مګر اولی غلی پاډیم کې سوري وکړو او دا ډیم فوري په دیو باندې را خلاص شو تمام تباہ شو د قران په صلات نظامال چې الله تعالی ورکړل کې سړی خلار کې خرج کوي نو تاسو په سیدا مکو چې دم راوله ګور الله چې کله نعمت ورکي او کله خلق قدردانی ونه کی کنه ان الله تعالی بشک الله تعالی چې دی لا یملی الظالم ظالم ته مهلت ورکي ان اخذه لم يفلته کله چې راونی سینو بیا یې نه پریدي الله ظالم ته مهلت ورکي خو چې کله ظالم راونی سی بیا یې پریدي نو دغه شان الله مهلت درکړل دی او کله دې مهلت نم قدردانی وانه غستا او دغه شانتی شوي بیا وت پته ولګي چې الله هم څنګه رانیسي او چې څنګه رانیسي دا قران چې بار بار د مخکې قومونو قصې ذکر کوي کنه دا افسانې نه دي سیبا افسانې نه دي